د مرګ نرستو مړې چې سړی په خوب کې وګوري نو دا مړې چې دی دا په عالم حق کې دی دی چې څه وایي نو دا رښتیايي او چې په هر حالت کې دا مړې دی وګوري نو دا هم رښتیايي ځکه چې مړې په عالم حق کې دی هغه دروغ نه وایي زه خپل ځاني یو واقعه درته وایم زمونږ یو استاد و هغه تجارت وکړ په هغه تجارت کې هغه وفات شو یو 2 کاله پس ما خوب کې ولید چې ما تاغه په خوب کې وای چې بچیا زما حساب په 2 کاله کې خلاص شو خو صرف په 500 روپو کې راګیره ما په سواد کې فلانه نامه ده داغه ما باندې 500 روپے قرض ده نو زمارور ته وایا چې فورا هغه پیسې ال توره سي زکه چې زما ټول معاملې چې د 500 روپو ته بند زه سار وختي لاړم غرور ته مې ولاوي هغه په ټکی روان شو پیسې چې هغه سړی ته یوړې هغه ته وام نه غسته هغه ما ور بخلی تقریبا شپږ ورځې پس مولانا صاحب بیا ما خوب کې ولید ما ته وی چې زما د 500 معاملہ صفا شو او زه جنت تلاړم نو عرض میں داو چې مړې چې دا په عالم حق کې وي او چې ارڅنګ وګوري نو هغه صحیح وي بعضی وخت کې بعضی خلق تارویت در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وش ناغا یا خو په ډېر خشان کې وګوري او یا که ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شان کې وګوري چې یا جامع خیره نه یا وغیرہ وغیرہ نو د دې بدا معنی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس چې هغه شیشه ده د چې ورته وکته نو د ته خپل مخ پکې ښکارا شو نو داغه په ذات کې نقص نشته نقص په د کې چې ورته ښکارا شو چې تا کې دا نقص ته ذکر په خوب کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا نقص ولید بعضی وخت کې بعضی ائمه چې دي هغه خدای په خوب کې لیدلې لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راضی چاغه یو کم سل کرته الله تعالی په خوب کې لیدلې حضرت امام حنبل رحمت الله علیه چې د متعلق راضی چې د خوب کی ګوري چې الله تعالی ته می پیشي وشو نو ماته تاسو کو
چې یا الله ته په څه شي خوشالېږې ډېر؟ و الله پاک ما ته وایي چې زه ډېر خوشالېږم بتلاوت القرآن. څوک چې د قرآن تلاوت ډېر کوي زه په دې ډېر خوشالېږم. نو دی ائمه په خوب کې الله تعالی سره هم راز و نیاز شوه. لاندې سطح تراشي د غرغشتو مولانا صاحب دا زما د خپل اوریدو ور سره د ناس ته خبره. مولانا صاحب فرمایل چې ما په توحید کې او رساله لیکلې و. نو چې رساله ختم شو نو د شپې پروتم یو دوه کس راشي او ما ته وایي چې روانېږه. ما ورته وایي چې چرته مې بوځئ وی راته وایي چې الله تعالی ته دې پیش کوو. نو ماړه کې دا خیالو کو چې دا ما به د رساله کې څه غلطي کړې وي نو ځکه زما خدای ته پیشې کی وی چې الله ته پیش کړم. نو ما ته وی چې نصیر الدین دا رساله تعالی کړی ده. وی ما ورته وی چې او یا الله مالک علی ورته وی چې زا تا چې زما په توحید کې رساله لیکلې ده نو مار څه درته معاف کړه. نو عرض میں داو چې خوب چې ده دا عالم حق ده. په خوب کې چې څو ګوري هغه رښتیا دي. تاسو بوای چې دنیا کې سړی ته ارث څنګه معاف شو. تاسو کا مجلس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه وکتو. دنیا کې دا سے خلق موجود وو چې لامړه نو او په دنیا کې ورته زیره د جنت شوی. عشره مبشره چې دي په یو ټکی یو ټکی مسجد قبلتین کې مدینه منوره کې د اجیانو صاحبانو لیدل لري. مدینه منوره کې ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنز بیت المقدس طرف ته کول او چې د اسلام قوت او زور پیدا شو نو الله ورته وی چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. زګورم چې ستا په زړه کې څه تمنا ده. تمنا دې دا ده چې خدای ما هغه کعبه ته واړوه چې کومه کعبه زما نیکه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې. نو فلنولینک قبلة ترضى. زر دې چې هغه قبله ته به دې واړوم چې ته پې راضي کېږي. نو منځ کې ولاړ دي 2 رکعاته شوي او 2 پاتې دي او وحی راغله چې فول وجهك شطر المسجد الحرام. مخو ګرځوا د کعبه طرف ته. نو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه مخ کټ کو کعبه طرف ته مخ دې کې لس کس ولاړو ورپسې کسان ډیرو خدا لس کس ورپسې فورا تو شو ورپسې ودرې. نور خلکو ته دا خیال راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته منځ کې سهو شو.
د لسو تړه کې دا خیال راغی چې پیغمبر نه ساوه کیږي. تاسو خیال راغی پیغمبر نه ساوه کیږي. نو چې منځو شو نو وحی رااله چې د لسو کسو ته وایي چې الله وی تاسو په ژوند جنتیان دي. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې په دنیا کې هم الله زیره د جنت خلق تکړه چې په هغه عشره مبشراو کې دا لوی لوی اکابر صحابه یاد دي چاته د عشره مبشره نامه بے نظیر نامه درځي خدای مرکا خدای بندگانو ابس عمرم تیر په خدای قسم چې په خپل ژوند ډېر خپېمانه یې ډېر بخپېمانه انټرویو باغسته کیږي. تاسو کې دا څوک سرکاري ملازمان چې دي دې په پوېږي چې انټرویو څو وخت کې اغسته کیږي نو ورته وایي چې پاکستان لومبه چا جوړ کړو نو چې کوم الک لنه ورځي چې پاکستان لومبه چا جوړ کړو نو انټرویو کې فیل شي. تاسو ته وکی چې په ټوله دنیا کې 100 بادشاہان دي په ټوله دنیا کې 100 بادشاہان دي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي. تاسو ته وکی چې پاکستان کې 100 دریابونه دي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي. تاسو ته وکی چې ستاسو د پیغمبر څو نامې وي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي. دغه سه انټرویو به د قیامت په ورځ هم کیږي چې عشره مبشره څو کسانو او څه نامې وي. تاسو به څه وایي؟ مستاسو ژوند چې دی د لیونی خوب دی. د لیونی خوب څنګه ای اے بزرگوئی زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. دا جون د لیوانی خوب دی. لیوانی چې خوب وګوري نه په خپل به پويږي او نه په بل پويول شي. نو سمون جون چې دی د لیوانو ژوند دی نه په خپل پويږي او نه بل پويول شي. ابا سمرم هیڅ په خوند د ژوند پوي نشو او زندګیم څه خوند نه. که تاسو خیال وکړئ د ما دی جمعه ته غریب خلک ډیر راځي هغه غوړ دی زنه تختی زګه چې دلته د کونین واستنی وی کلا کلا دا خانان مانان چې دي دا دلته نږدې ناراضي هغه ستند د کونینو نه ماشوم ته چې ستند داسې لره نه ښکارا کې نه پټو پلو شي. نو تاسو دا غریب خلک خیال وکړئ چې د مور پیدا شوي نوم خوار وای چرالوی شویم خوار یی چې ځوانان شویم دور دی وادم چور ډولای سره په منډه منډه روان یی چرته سپیره غونډې ډولکی مار در سره او چې د واده دور دی تیرې شویم د خدای په قهر اخته شو د ورېدو پیسې راوړاو د غوړو راوړاو پلانې قرض راوړاو ډینګې قرض راوړاو مور دی بیا شر شو کوي نامور پلی دی ته وای چې هم ته په غړې دی اختیوز او زه څه چلو. تاسو خیال راغی
نو ټول عمرم سپیرو په بد حال او د خدای په قهر کې اخته تیر شوی او د دین میدان کې مون بیا دا پوزیشن دی چې د 16 نه په 15 نه پوي اوس په ایمان وایي چې 99% سچ 100% مسلمان دا څه دی کدومره تاسو ته وکړي چې دا پیغمبر ته پیغمبر ولي وایي پیغمبر ورته ولي وایي والله کبھی پوری تو د چا په مذهب امام ته امام ولي وایي د امام څه معنا مذهب ته مذهب ولي وایي دین ته دین ولي وایي نو زما عزیزان عرض میں داو چې خوشه بس عمر د دې قوم تیر تعظیم قهر اخته قوم دی وقتی طور د ساورونه دی خو چې واخو ګوري یا بوسو ګوري په ورمنډه رستو انجام ته سوچ نه کوي چې انجام به څه زمون مثال د څه دی لکه دوه خزې زړې زړې ډېر زړې نو د یو دوه الکانو جګړه و یو چې خدای لوی دی او بل وی چې رسول لوی دی نو په جګړه کې زړو خزو تورل چې ترویانو زما د جګړه ده دی وی چې خدای لوی دی او زه هم چې رسول لوی دی نو تاسو خو سپینسری وي مشران لګ په خبره پويږي اوس خدای لوی دی که رسول لوی دی زړو ورته وی چې خدای دې تاسو دواړو بیړه غر کوي خدای او رسول پکې کم ځای نه مرويستو زمون خدا سے خزمانت رشوه دا چې یو شاه دوله او یو شاه منصور دو ملکانو د کلی فیصله به کوله تاسو د نوې زمانه په کې خدای او رسول امر پیدا تاسو هغه خلک نو شاه دوله او شاه منصور پسې ګرځي د کلی بامبړانو منبرانو منګانو امپیګان دا بامبړان پیژنې چې دا او کې وقتی طور سره درک لګي اوس اشاره مباشره کې څه درک لګي چې ته نامېز دکې یا پیغمبر کې څه درک لګي چې ته نامېز دکې تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو چې دا وخت ډېر لند در باندې را روان دی ډېر لند د سکندونو د منټونو خبره ده ټک ټک کې به در باندې راشي نو انټرویو کې به فیل شي هغه ورځ می چاته وی مال د قبر سوال جواب په کومه جبه کې کیږي کومه جبه کې یعنی کومه جبه کې پښتو کې بکیږي کنه مال دا پته مو لګوي چې د قبر سوال جواب په کومه جبه کې کیږي اوس چې کومه جبه کې کیږي او جواب نه درځي دا لا بلغم وي اوس خپل خو بدر نه لار شي کنه او خپل چې دی واخلي التدی کیګ دی خود سنبال کا بیا در نه لیګ دی خپل چې دی واخلي التدی کیګ دی خود سنبال کا بیا در نه لیګ دی د قهر در تبراشی د قهر ریګ دی تکیا دے خدای شاپ گورستان کی سترگی بنا کڑا پلار سمزا غماستا شاکڑا ترینا پسنگزا سترگی بنا کڑا پلار سمزا غماستا شاکڑا ترینا پسنگزا ہے رستے ڈیر دیں ستے نہ کم کا چشمان درون کا پخپل گریوان کی زانتا ہوں دیر لن وقت نخپل خبر نلارش لوئی دیر ہے بدر باندی جوڑ کی چارخ بم پکی نشاڑ ہو انتو بتا چل گئی نو عزیزان عرض میں جاؤ چی خوب عالم حق دے اس خوب کی چی تم مڑے ہو گورے او تا سره خبرې کوي او دا سي دی وګورئ چې څنګه دې په ژوند لیدلې
نو د روح تعلق شته د مړي سره کنه نو دایرانه کړه دی او تاسو سره په خبرو کړه که د روح تعلق د جسد سره نه وي نو د مړي په خوب کې تاسو سره خبرې چره نه وي نو خوب عالم حق ده الته چې سو ګوري هغه ټیک وی او رښتیا او مړ چې وګوري هغه ټیک وی او رښتیا بیا خوب ځان له یو دنیا ده خوب کې وګوري کوی کې ګوره لګیا او صفا او بدی پکې د دې بیا ځان له تعبیر ده خوب کې وګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه ته ولاړ مو درود شریف وای د دې بیا دا تعبیر ده چې پیسې دولت بدرته ډېر راځي اوس دعاو کې چې داسې خوب خدای تاسو باندې وکړي کنه پیسې دولت درته ډېر راشي نو عزیزانو عرض مې داو چې روح امر ربی ضرور ده روح ځان له عالم ضرور ده اوس روح یو جسم ده لطیف سریع سرع دیر تیز رفتار ہے روح جسم لطیف تھی اور دیر د برق نہ زیاد تیز رفتار ہے روح قرآن کی جبرائیل تم ویلی شوی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک تنزل الملائکۃ والروح فیها نو روح نکل مراد جبریل تم روح زکوی چې جسم لطیف ته او سریع السرعه تیز رفتار ده د جبریل یو حرکت یعنی د سترګو رب خو ډیر معمولی شی دی سکند دی باندې وخت ډیر لګي دومره تیزی سره یا دلته یا په عرش معلا کې چې هغه د عرش نه هغه تیزی بالا تر ده علماء یو لیکلي دي چې دارا نصار چا تاسو مو کو چې دا د روح باز دي شروع کړي د اسرائیل علی السلام چې سوا کې روحونه قبض کړي نو دته خو په پته لګي کنه چې دا روح څه شي ها ماما په دې مې پوي کا چې ستا روح له اسرائیل علی السلام راځي تاسو له څوک راځي ها د مرګ ملائکه کما ده وای خدای دې خوار مکه څوک ده اسرائیل علی السلام اوس تاسو ذهن کې دا شی ناشته چې د مرګ ملائکه صرف اسرائیل ده او دې چې ده دا برازي او دا روحونه به قبض کې 13 ورځو کې اخبار کې راغلی چا بیان ورکړو چې اسرائیل کی ریټایرمنٹ اسرائیل علیہ السلام چې خدای ته درخواست ورکو چې ما ریټایر کا دا خلک ډیر شو دا ظالم بچی نه څوک رو دومره قبض کولې شي د ورځې دومره مړ کیږي او زه ستړی شو هغه د بیوقوف بچی چې دا بیان اخبار کې ورکړو هغه طنز غوندیو اسرائیل انچارج ملائکه دا د هغه ملائکو چې کومه ملائکی روح قبض کوي په دې خبره پوهیږئ کمی ملائکی چې ارواحان قبض کوي نو اسرائیل داغه انچارج ملائکه دا لیگی دے اور د تاړو شي دای لیگی په دې ملائکو کې بیا تقسیم ده ځنه ملائکه داسې دي چې هغه د نیکانو روح قبض کوي ځنه ملائکه داسې دي چې د بدن روح قبض کوي مولانا اشرف علي صاحب ته سره راغی وی جی ما تاسو ته په تقریر کې ویلي دي چې چرته سپې وي
الته د رحمت ملائکه نزي دا رښتیا ده چې حدیث کې راغلي چې چرته سپي الته د رحمت ملائکه نزي چرته چې تصویر لګېدلې الته د رحمت ملائکه نزي نو الجما یو سپي ساتلې ده د ورځې مرا سره یو هغه سپي د شپې ځان سره سملو کټ کې وی چې ولی وی خو بس چې سپي را سره ملائکه برا نږدې کیږي نه او چې ملائکه را نږدې نشي صبر نه څوک بس ټول عمر بجوند ده مولانا تامیر رحمت الله علیه ورته چې یاره بچیا داس چل دی چې اجتهاد خو ډېر ښه کړی دی خو دې دنیا کې کله خیال کړی کنه ځینې ملائکې داسې دي چې د سپورو قبض کوي سم ملائکې سپونه روح قبض کوي نو چې ستا سپي سره محبت ته نو تم سپي نو چې ستا وخت پوره شي نو ستا سا قبض کولو لبا هغه سپو والا ملائکه خدای راولېږي ځکه چې المرء مع من احب سره په قیامت کې ماغه چا سره چې دنیا کې چا سره نه چې کومه ډلې سره د دنیا کې مینه په قیامت کې بداغي په ټولي کې ولاړي الله دې امان راکړي که دنیا کې د دمانو سره مینه قیامت کې به دمانو سره ولاړي که زناکارو سره د تعلق قیامت کې به لوی بورډ لګېدلې پاس به پیری کړی چې دا جماعت د زناکارو ده تبم پکې ولاړي که شرابیانو سره د مینه شرابیانو کې به ولاړي کغلو سره د لین دین غلوب نو قیامت کې به ارغه سره په ارغه ډله کې وی چې دنیا کې چا سره تعلق وي کنيکانو سره د دنیا کې محبت نو قیامت کې به د نیکانو پټولي کې ولاړ بلکې ځنه نیکان بداسي چې قیامت کې د پیغمبرانو نو ورته وی چې ستاسو په سره محبت زیات ده نو ستارو قبض کول لوه هغه سپو والا ملائکه خدای را د ځینې خلکو کې خیالو کې مرزانو سره محبت په یو لاس کې دو مرزان نیولي بوډا سړی به دا سلو پټګای به پیچولی دغه بکې بیا به دا سکه کور د وران شه خدای دې تباہ او برباد کا هلاک شي چې هلاک شي دا سکه دا خو حیوان دې تعذیب د حیوان حرام او ناروا ده تا خدای تباہ کا زه دغه سي تړم لاسونو خپې دې بندوم او یو سپګ درتا په کمیس کې در پرېدم یا ورګه یا کټمل چا دې چیچی او ما دې لاسونه کلک نیولي ستا به سالی بیړه دې غرکش بیا د مرزانو کاړي لګي بیا په باندې دونه لګي اوس یو اسرا غوخته له خدای خبر د کم ملک نه زمونږ د بنظیر میړه شالمار دې کڅنو مې دې هغه خاوند دې زرداری سے بھی اوسر غوخته ده چې 100 کروڑ داغي قیمت 100 کروڑ نو مال ولی به نه راغواړي خدای چې چاله ورکی غوړي وريجه د مستو سره چې وريجم وی او ماستم وی او پکې غوړیم وی او تا ورته کینم او سنت تی وایي ولی به نه راغواړي پیپل ورکس پروګرام کې وګوره چې سال جوړ دی سیکلونه او ماشینونه راغلي دي غریبانو باندې تقسیمې دوه لپاره زکات سیستم زیاولک جوړ کړو زکات سیستم دا مې وړاندې ویلو زمونږ په دې جماعت کې وړاندې وسی تو بالا مانای کې وګورئ څومره کسانو له زکات ملاويږي او د وړاندو ته 100 ځله په دې 14 کاله کې ور کړې تاسو خیال راغی نو هغه زکات سیستمونه د غلو د پاره راوستیو او دوی چې د پیپل ورکس پروګرام د غلو د پاره راوسته دي صرف خپل غلط مړول غرض قوم او ملک نه ده یو حال جوړ دی عزیزانو په دې ملک کې نو سیلاب راغله ده د کور دیوالونه د کچدي ان قریب چې دیوال لدی راوري سی په کې تبا کېږي خو کوي خوې سپ لامبو مامبو بزان بچ کې او کودوي نو مرله بده بیړه تبا کم چې فارینر ډیګري ور سره ای هغه
هغه سپیشلیست په شرپاو هسپتال کې نشته کدری دی هغه لیډریډینګ هسپتال کې مرض راغی داغه معالج مناسب نشتا نو نن ټول ملک د الله د قهر په لپیټ کې ولې دی بیا هسپتالونه دومره اورلوډ دي که خیبر هسپتال ته ورشي که لیډریډینګ ته ورشي په کوم ورځ چې او پی ډي وي د ډاکټرانو په دا ورځ ته وګوره په او پی ډي کې خلک خاشي لمبر نه راځي پرایویټ وس نه 200 روپۍ چې پرایویټ ډاکټر ته ځانو کوي او پی ډي له چې ورشي بیړه بده تباش په دې رنگ کې نن ټول ملک د خدای د قهر په لپیټ کې ولې دی خدای دې د هیلث منسٹر که صوبایي او که مرکزی وي خدای دې تباہ او برباد کړي په هفته کې 3 ځله دوايانې ګرانېږي په هفته کې هر دوايي اسمان ته وخته د 500 روپو دوايي 15 ته ورسېده هیلث منسٹر چرته په ګرنیټ لګېدلې ده او په توپه لګېدلې ده غربت کا خاتمه دا مطلب چې نن د غریب د دوايي اغستو قابلم نه په دې ملک کې د دوايي او علاج هم د غریب سړي نه کی نن د علاج او د دوايي متعلق وګورستا په ملک سال جوړ دی اخر دا ملک ولې د خدای په عظیم قهر په لپیټ کې دی په دې علاج سوچ کول پکار دی چې د عذاب په ما ولې راغی په نورو قومونو خو به چې عذاب راغی ویل به موږ د پیغمبر نافرمانی وکړه په موږ عذاب راغی د یونس علی السلام په قوم چې عذاب راغی قوم ټول راغون شو چې یونس پیغمبر دی او موږ د نافرمانی کړې ده توبه یې وستر راغله عذاب واپس لاړو نن پتا راغله عذاب واپس ولی نزي ولی زکا چې هر خیره رد کیږي هر خیره زو کم ملایو کی پیریو کی میایو کی هر څوک چې خیرو کی د خدای خواخه نه لګي د پیغمبر خیره نه رد کیږي په دې پوهیږئ د پیغمبر خیره چې دا خو چې د خلینه وځي خدای پاک فورا هغه کار کوي 1,40,000 پیغمبرانو چې د قوم نه بتنګ شو خیره به وکړه طوفان او آفت براغه قوم د قوم به تباش رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره کړي داغه قوم ته چې کم قوم خپل مشره خزه جوړه کی لن يفلح قوم اغا قوم بفلاح او خورز نګوري چې کم قوم سربرای مملکت خزه جوړه نن ټول ملک د پیغمبر د خیره په ذات کې ده گاډو کې بم تیکتی ککې گئی پلونو لاندې به تیکتی ککې گئی بمونو باندې به الوزئی کورونه به در باندې را غورځيږي اکسیډنټونه به کوي تیکتی کبکې گئی د پیغمبر د خیره په ذات کې راغلي تماشه به د ځانو کوي کال 2-3 سلورو کې با د ځان تماشه وکي بچي بم تبا کیږي تاسو به تبا کیږي د علاج درک بم نه لګي د هسپتال درک بم نه لګي د روټای درک بم نه لګي د نوکرای درک بم نه لګي نن دنیا در په در خاورې په سر ګرځي د بی الکان او د اف الکان نن په سپیتوب پس در په در خاورې په سر ګرځي د سپیتوب نوکری ورته نه ملایي جونیئر کلرکای د پاره بی ایس سی الکان در په دفترو ګرځيږي جونیئر کلرکی ورته نه ملایي
دا په دې قوم عذاب نه دی نو نور څه شی دی؟ نو چې کړیم دي هر سړی ته اور د خپل کور نه لګېدلې او دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ننستا کور تا اور ستا د کور د ډیوې نه لګېدلې خزم لنډري دي لړم لنډري دي زمون خزم د پیپل پارټي چیرمن دي او زمون لړم د پیپل پارټي چیرمن دي خزا نو زمون خزم چې زما په موجودګۍ کې د پارټي چیرمن نه نو زما سټ د پرې کول دی کنه ها تاسو سټ د پرې کول دی کنه چې زه ژوند او زما خزا چې دا د سیاسي پارټي چیرمن نو د خزو د دا حال د لونو د دا حال زمونږ د زامنو څه حال دی مونږ خو تبای نو عزیزانو نورې به د ځان تماشې که خدای ته منظور وای کوي ا د قبر معامله په بیانونو درته زه سمجھ کې نشم راوسته ور روان یې که خیر ډیر زر او پسترګو به وګوري یو بزرگ په لار تیرې ده په یو قبر یولیدو ته تاسو وګورئ چې سال ده قبر والا ورته आवाज وکړو چې پاس نه صد حال پختنه کې ډیر زر بلان دی راشي پسترګو به وګوري چې لاندې سال ده نو که په بیانم په سمجھ کې ناراضي کنه نو پسترګو به وګورئ که خیری ور روان یې زیړ وخت کې بم نیولي او مولا به ملمبئی او جنازه به مو کی جنازه مم نشته قسم په خدای دا مونږ یو مونږ طالبان مونږ امامان کله غوړ غوندې وی او صدر کیو خو دعا وګو چې خدای دې وبخي تاسو دې خدای او دا جمعات وای دا جمعات کې چې ناس یې څومره خلک چې تاسو چې چاته وایي چې خدای دې وبخي دا صرف د جبه आवाजي کډړه आवाजي او ای په دغه ایمان چې دا په جمعات کې ناس نو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کما خبره چې دړنه نه باغی کې اثرم نه خدای قبلیم نه ځکه چې خدای زمون پړونو پوي دی کنه نو موږ ټول وایلګه دعا وکړو خدای دې وبخي دا خدای دې وبخي تاسو وایي چې خدای دې وبخي دا سوای ځټکه دې زین کرن ټکو ها تاسو دې زین کرن ټکو چې خدای دې وبخي او صرف د جبه خبره نو دا د اخر زمانه اسلام دی حدیث کې راځي چې د اخر زمانه اسلام په جبه ای او د جبه نه لاندې بنئ حدیث شریف دا څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او فرمایل چې زما په امت به یو داسې زمانہ مراشي چې داغوی اسلام په دې جبه وی او د مرای نه به حقیقت نه نو زمونږ اسلام چې دی اغم په جبه دی د مرای نه حقیقت نه دی او خدای دې وبخیم په جبه دی د مرای نه حقیقت نه دی نو مو یا مردود ته نفیت یا نه درود جنازه دې کور روان دی بیړی دې غر کړه او چې لمبو دې خدای خبر چې پسم دې لمبایم کنه لمبای خوړت خوړت درته وکي ځکه ګوري چې پردې مردې ډېری دی هغه غاسل کنا چې پردې دې سمې د کپڑے نه وي جناز هغه مړ بیړی غر بلدا چار لمبون کې د مړی په لمبام نه پويږي خانه خراب ار زړه را پاسي وي زمړ لمب تاسو د مړی لمبولو چل درځي وای ته خو شیخ همې کنه ها د مړی په لمبا کې فرض او واجب پیژنې ها اندازه کوي نو چې تعالی د مړی د لمبا فرض او واجب نه پیژنې نو تابع مړی لمبولې څنګه نو دی وجنا عزیزانو د ملک په علاج سوچ پکار دی او چې د چا مزغو کې د علاج ماده وي هغه له څوک نږدې نه ورځي وقتی طور د غیانو غوندې شنه غیا لټو ور منډو
دا نګورو چې دا غیا پردای دا په ورخور علما او په پردی پټی چې ساروی غټ شي نو د پردی پټی کاهی سره غټ کوته کی بیا د ساروی ملای او داغه منډي وي نو په پردی پټی ور منډم غیا پس خوالي دي خود خپل املا ډبونه به مګوري جناب محمد رسول الله نه لوی شان نه د چاوو نه به پیدا شي د یو سړی جنازه کړي وا الله ورته وې چې حبیبا په ژوند ته نه منلې کاویا کرته د شپارستا مال حکم په خپل ذات مې د قسمی کبه پرېد دا کیده د دماغونه لري کوي دا تصور لري کا اور سړی به د خلاصي اسباب ځان لپخپله جوړي خېټه ستا پر سیدلې دا او تیزونه زا چوم ستا خېټه پکینی چې سو پورې تا په خپل تیزونه نه یې په قیامت کې وګوره قران ویلي ولا تزر وازره وزر اخرى قیامت کې بد یو پیټه بل ته نه پسر کیږي هر سړی ته خپل خپل پیټه پسري پلار بد زوی پیټه نه پسري او زوی بد پلار پیټه نه پسري لور بد مور نه پسري او مور بد لور نه پسري قران ویلي دي وا فی جسب یوم یفر المرء من امه وصاحبته وبنيه قران ویلي چې دا بداسي ورځي چې مور بد لور نه تختی او لور بد مور نه تختی پلار به د زوی نه تختی او زوی به د پلار نه تختی چې اسنه څه ونه غواړي قران ویلي د دیو جنا ار سړی به د خلاصي اسباب ځان له خپل جوړي نن په دې دوکا کې مونږه خلق ساتلیو پیر راته وی چې بس زما د حلقې نه چوته غرق په دې دغه کې یو جرګه وانه جمرود کې نو سړی ماته وی چې خلوی لا وګوره چې صایبون را په سر نه وایي صایبون ما جوړ خلوی دی و چې چا پیدا کړی دا موږ ته سړی نه شو لیدا صایبون را په سر نه وایي صایبون دا هغه د مشرک مزاج خلق دی د مشرک ځامن خدای موجود دی داغه په مخ کې خود بل حق نه مني قران موجود دی داغه فیصله خو نه مني حدیث موجود دی داغه فیصله نه مني او صاحبان رانه والے دین زیات د مشرک بچي بل څوک دی خبره خود قران دا چې قانون دا صاحبان چې دي دا د قران نه بالاتر دي ها قرآن قانون د صاحب د پاره ده کنه قرآن کې راغلي دي خدای پاک وې عیسایانو ته چې تاسو چې عیسی ته خدای وایي کدا عیسی ما راونی و تاسو به را نخلاص کړئ تاسو به را نخلاص کړئ پیغمبر خپل لور ته وایي یا فاطمه صلینی ما شئت بچیا دنیا کی کسکاری ما ته وایا او قران نزان بچ ساتا که په قیامت کې اے بی بی فاطمه ته قران رونی وینو زبد اخلاص ولای نشه پیغمبر خپل لور ته وای نو عزیزانو عرض میں داو چې هغه پیر ته شیطان وای چې ته خلوی سره خلق دلا سونه سپي او دادی او پیر سے پام کوا چې چرته داسې ونوي چې زه دا زټکه ونه کی چرتا او کدی وایلی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او یو ځل مې ځان ته وویل چې زه قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک اے شیطانا ولی دی سجده ادم ته نکړه چې ما درته حکم وکړو قال انا خیر منه
یا الله ز دنه بهتره. نو الله را تسوی فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. دا زدی ولی ہوئے زویل والا بل څوکشتا په دې کائنات کې دا څه څوکشتا چې هغه وایي چې زه خان وایي چې زه نواب وایي چې زه ارباب وایي چې زه دا د پاکستان کوسډب حکومتونه وایي چې زه دا څه څوکشتا پاکستان کې هر حکومت چې راغلی او د ویلي دي چې زه مائی میجارٹی بٹو ویلے مائی میجارٹی انجام دے کا تو چا میجارٹی موجود ہوا او دے پانسی کے دو او اگا میجارٹی خلاص نکڑے شو دسی وکا نو نو دسی چوکشتا چی دی دنیا کی ہوئی چی زا خو یو دا خدای ذات تے چی زانتا ہوئی چی زا تا پتشی غاوی رہے خوارشی دے یو سپیڑے نہیں یو پڑک دی ہوا ما لس بازنگڑی در باندے واڑو تاسو خیال راغی هغه ورځ یو بوډا ماته وی چې یاره دا تقریر کینو لګي سمې خبرې کاوه دلته بچرته منځل راغله ما یاره کاکا داس چل نه چې راځه چې تا نزد کمنو مې چې نه کنه دا مونږ غوندې ویلې پکې ناشتي نو لګي خبره سنجیده پکای ما ورته خبره دادا چې اوس ته په دې ځمکه زره علماء په دې ځمکه سره به دې ځمکه کوم خوارشي کړپ کړوپې پلارت لینش او دا خبره دې څنګه وکړه خدا ک کنزل دې راته وکړه کنه اوم بهم زه د ګل گزار ګڼم او بیا به ان شاء الله چې خې خبرې کوم کوشش وکوم خو ته بیا جمعات ته ځکه مرزه چې زما خلا عادت شوی ده نو تا ته به تکلیف کیږي نه ما ته وایي زه بې دیوې در پېښ شوی وم نو بې دیوې راغلی دې خبرو ته هر سړی نشي ټینګېدی دا خانان مانان چې دي دا کوسه ډب روټي خلاص دا ټوله ورځ چې پردو روټو پسې ګرځي او پردو چایونو پسې ګرځي دې خبرو ته هر سړی نشي ټینګېدی خان چې خان خو هغې ته وایي چې سل کسه په درستخان کینی او سل پاسی دې ته وایي که نه وایي خان خو هغې ته وایي چې ترته سپي ته نوړی اچوي اوس وایي عرب چې حکمتس کې ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان هم بابوما شدن تاڼې د جوړ شي تاڼېدار تم خان وایي تاڼېدار چې ریټایر شي چې روزي د چړو ممپلو دکان یې اچولی چې تاڼه کې ورته خانو نه لس ډبه دې وایي ورپسې تاسو تاڼه کې ورته دا ویلی شي چې او تاڼېداره او به وایي په ایمان یې وایه اسماعیل خاني خو ډېره زیاته ده که نه نیغ کاږه کڼ کېږئ ته وایې او تاڼېداره ته خو داسې ووایه لکه جومات ته راشي او مولا ته خو تاڼه کې تاڼېدار ته وایې چې او تاڼېداره چې کم کم ځایونه در باندې وپړسئ هلته به خان وی مرزا صاحب ته به مرزا صاحب وی هله به دې چېرته خبرې ته غوږ قدرې کېښوی شي کینی کور دې دا پلار او نیکه نوران دی په تاړه کې دې څوک خبره نه اوري په کچرو کې دې څوک خبره نه اوري که د وزیر دفتر ته ورشي د سپي غوندې به ګرځې درخواست په لاس دننه دې څوک نه پرېږدي خدای ستاسو دین دنیا تباه کړې ده چې ښځه مشرکوله خدای به نور شرموي بیړیم غرقه ده تاسو خیال راغی د پیغمبر خیرو والی والله که ښه ورځ وګورئ په دوربین کې نو عرض مې د روح او د قبر د تعلق کولو خبره بیا پاتې شوه ان شاء الله بلې جمعې ته بشي دا یو عرب راغلی دی مدینه منوره کې د قجورو دکان دی هغه قجورو پوړی دی ور سره نو دی به مانځه نه بعد هغه دروازې سره ودرېږي یو د رنجو شیشه ده او یو هغه پوړی ده په 5 روپۍ دواړه ورکوي نو په هغه نیت یې والی چې دا د مدینې قجوري دي
اذا صليت يا شيخ اذا صليت اجلس عند الباب ويشتري منهم ان شاء الله العزيز.